بسم الله الرحمن الرحیم. زمون خبره په دویم هغه صفت کې روانه وه چې کوم کثرت المباحث دی چې هغې ته تکوین وایي. تکوین کې دوه دعوې وي. یوه دا چې دا د خدای صفت دی او دویمه دعوه دا وه چې ازلیتون ازلی دی. تکوین د خدای صفت دی، په دې دوه دلیلونه قائم شوي او تکوین ازلی دی په دې څلور دلیلونه. اول دلیل که تکوین ازلی نشي نو حادث بشي او قیام د حوادث د خدای پورې محال دی، لہذا قدیم شو. دیم دلیل دا دی الله تعالی په ازل کې ځان ته خالق ویل، نو په ازل کې خالق وو کنو خو کذب لازم شو او کذب هم د خدای د ذات نه محال دی او کوو همدا تکوین شکنه. امام غزالی دا ویلو چې ازل کې ځان له خالق ویل معنا په مستقبل کې پیدا کون کې په اعتبار د ما یقول الیه صاحب د جمع الجوامع ویلو چې الله په ازل کې ځان له خالق ویل په معنا د القادر علی الخلق سره. نو ته پیرد وکړه چې دا دواړه خبرې غلطي مجاز دی او ضرورت مجاز لاله کېږي چې حقیقت متعذر شي. دلته څه تعذر دی حقیقت کې؟ الثالث په عنوان سره دریم دلیل دی په ازلیت د تکوین سره. ها دا دی که تکوین چرې ازلی نشي نو حادث بشي او حادث د پاره محدث پکاري. دا تکوین به بیا پیدا شي په بل یو تکوین سره او هغه بل بیا حادث معنی هغه به په بل سره هغه بل به په بل سره یو حلم مجران و تسلسل برش. تسلسل محال دی د تکوین حادث کېدل هم محال دی او که تکوین حادث شي نو معنا به داسې شي چې محدثات هیڅ پیدا هم نه دي، عالم نشته. ولې نشته؟ ځکه عالم چې پیدا کېږي خو په تکوین پیدا کېږي او تکوین نشته. ولې؟ ځکه مستلزم المحال دی چې تسلسل او مستلزم المحال محال نو تکوین محال شه نو وجود د عالم هم محال شه. ادا سے حال کی چې وجود د عالم نه انکار دا د مشاهده نه انکار دی او د بداحت نه انکار. الکه په دې دلیل پوښتای وای. الثالث دریم دلیل دا دی انه لو کان حادثا دا تکوین کے چرے حادث پایما به تکوین آخر یا به بل تکوین سره پایلزم تسلسل راضی وهو محال دا محال دی ويلزم منه لازمی کی د دین استحالت تکوین العالم استحاله د دې خبره محال واله چې عالم د مک پیدائش ځکه عالم پیدائش د تکوین پورې تړلې ده. تکوین محال شنو د عالم پیدائش هم محال ما انه مشاهد سره د دین چې دا موږ په نظر راځي چې عالم پیدا ده د دین انکار د بداحت نه انکار. و اما بدونه یا بوای چې تکوین حادث ده خو په بل تکوین سره نه ده خپل پیدا ده نو سبو شي په یستغنی الحادث عن المحدث والاحداث. الکه به پوښي حادث به د محدث او د احداث نه مستغنی شي نو په تعطیل ثانی به معطل شي چې محدثات نه پیدا کوي نو د ثانی بیا کار سش معطل شي کنه بیکار شي. الکه سلو الکه تاسو په دې دلیل پوښتې کې په پوینس څوک په پوښتې په تاسو په پوښتې ان شاء الله سانه مې درته ویل الکه ټول په پوښتې
که په نه یاستئ پوه. الرابع څلورم دلیل که تکوین حادث شي نو تپوس کومه قائم د ذات د الله پورې دی او که د غیر پورې قائم دی. هلکه پې پوه شي قضا معنا ما چې تکوین حادث شي خو لږ تپوس کوم چې قائم د ذات خداوندي پورې دی که د بل څه پورې قائم دی. که د ذات پورې قائم شي نو الله به محل د حوادث شي او دا خو موږ سره تاسو په اتفاق سره معنی چې الله محل د حوادث نه دی. او کوای چې قائم د غیر پورې دی هلکه څه دی قائم د غیر پورې دی بیا دا غیر مکون شه د خپل ځان خدای مکون نشه خدای نه دی پیدا کړی ځان په خپل پیدا ولی ځکه مکون چاته وای من قام به التکوین چا پورې چې تکوین خطی نو تکوین خو دې دغه جسم پورې ون خلا او الله پورې خو ته وای نه دی خطلې الله پورې قائم نه دی د جسم پورې قائم دی. نو جسم مکون شه د خپل ځان ځکه مکون چاته وای من قام به التکوین او تکوین د جسم پورې قائم دی نو هغه د ځان مکون شه. هلکه به پوه نه شئ. الرابع څلورم دلیل دا دی انه لو حدث کدا تکوین حادث شي لحدث حادث به اما فی ذاتی یا و په ذات کې فیصیر محل للحوادث دا محل د حوادث ګرځي او په غیر یا و په غیر کې کما ذهب الی ابو الهذیل ابو الهذیل چې ویلي د تکوین د بل چا پورې قائم دی من ان تکوین ابو الهذیل ویلي دي چې تکوین د هر جسم قائم دی به د دې جسم پورې فیکون کل جسم خالقا ومکونا لنفسه هر جسم خالق او مکون د ځان شو ولا استخفاء په استحالتی او د دې په محال والی کې خو خفا نشته دا ښکاره خبره ده چار شیخ مکون د خپل ځان نشي کېدی کنه لکه به پوي شي به پوي نشي. و مبنا هذه الادله الکا اوس علامه تفتزانی رحمه الله خپل نظریه ښکاره کوي چې د تکوین می تر دې ځای پورې تشریح وکړه دا د ماتریدیه او مسلک او ماتریدیه تکوین مستقل صفت ګڼي د قدرت او د اراده نه بغیر او رستا تکوین معنی و د دې ادله ټول بنا په دې د چې تکوین د مستقل صفت او محققین وی یعنی اشاعره وی دی وی چې تکوین د اضافات او د اعتبارات عقلیه نه ده څه نه ده او د اعتبارات عقلیه نه ده صحیح شو او د اضافات او اعتبارات عقلیه دي ته وي چې د تر مستقل وجود نه خارج کې موجود نه الکه په پوه شئ لکه قبل کل شیء الله د هر شي نه مخکې ده نو قبلیت ته وجود نشته کنه او قبلیت چې ته معلومه ده د بل شي په باندې به معلومه نو تکوین د خدای صفت ته خدای اضافات نه ده په مکون به معلومه کنه الکه دې پر مستقل وجود نشته. ومبنا هذه الادله بنا د دې ادله علی فدید ان التکوین صفه حقیقیه چې تکوین صفت حقیقی ده بنا د دې په دې چې تکوین د صفت حقیقی شي کل علم والقدرت لك علم او قدرت چه ده والمحققون من المتكلمين او محققین د متکلمین علی په دې خبر ولر دي انه من الاضافات چې دا د اضافات نه ده والاعتبارات العقلیه نه ده اضافات چې د وجود د بل چا د وجود نه معلومیږي او یا اعتبارات عقلیه دا چې خارج کې ورته وجود نه عقلی اعتبارات نه ده مثل لك كون الثاني تعالى وتقدس قبل كل شيء ثاني مخکې د ارشي نه ده دا قبلیت د اضافت د بل شي په اعتبار سره به معلومه وما هو الله تعالی د هر شي سره ده وبعد د هر شي نه روسته به هم وي چې هر شي معلوم شي نو بس ومذکورا بالسنتنا ادا خدای مذکور د زمنګ په جبو باندې نو دا چې جبه ته پیژنې نو بیا به مذکور پیژنې او معبود ده او معبود په عابد پیژندل کیږي او ممید ده چې څوک مړه کوي باغې به پیژندل کیږي محیی ده
ونحو ذالک والحاصل په الازلی هو مبدا او حاصل خو په ازل کې مبدا د تخلیق او ترزیق او اماتت او احیاء و غیر ذالک ولا دلیل علی کونی صفتا اخرى او دلیل په دې خبره باندې نشته چې دا تکوین بل صفت ده سوال قدرت او اراده ما سوا د قدرت وي قدرت او اراده چې را جمع شي دینه تکوین جوش تاسو ته ویلو چې قدرت نسبت وجود د مکون او عدم تعالی سوا ده وجود د مقدور او عدم دواړو ته برابر ده چې اراده ور سره کله پیوست شي نو وجود ته ترجیح ملو شي په عدم باندې بس هم دې ته تکوین وایي تکوین بل شي نه ده فإن القدرة وإن كانت نسبت قدرت اگر که نسبت د وجود د مکون ته او عدم د مکون ته له سوای برابر ده لكن مع انضمام الاراده لیکن سره د انضمام د اراده نه يتخصص احد الجانبين خاص کیږي تخصیص ورکول کیږي یو د جانبین ته ترجیح یو د وجود ته په عدم باندې چې وجود ته په عدم ترجیح ورکړي شي دي ته تکوین وایي ولما استدل القائلون راتلون کې متن د پر توتیه او تمهید ذکر کوي راتلون کې متن د په اعتراض ده اعتراض ده چاله کته تکوین ته څنګه ماتوریدی او قدیم وایي تکوین حادث ده ولی ځکه تکوین د مکون نه بغیر ناراضي مکون حادث ده نو تکوین هم حادث ده او که تکوین ته قدیم وایي نو بیا مکون هم قدیم ده ځکه تکوین دا اضافت ته نسبت ته د مکون او د مکون په منځ کې د مکون نه بغیر تکوین راتلی نشي چې تکوین قدیم کیږي نو مکون به هم قدیم ولما استدل هر کله چې دلیل ونیول قائلون هغه خلکو چې قائل دي په حدوث د تکوین هغه دلیل دانی ولې بانه لا يتصور بدون المكون چې تکوین نه متصور کیږي بغیر د مکون نه لکه ضرب نه متصور کیږي بغیر د مضروب نه ضرب د مضروب نه بغیر راتلیش فلو کان قدیما که تکوین قدیم شنو لازم بشي قدم د مکونات او هو محال نو دا محال له قدم د مکون نو اشاره الى الجواب مصنف اشاره او جواب ته بقولی فدی تسرا چې هو تکوینه للعالم ولكل جزء من اجزائه بس